السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الأيام يوم النحر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزتمند مشرانو او ګرانو مسلمانانو ورونو دوستانو، دا چې کومه میش اوس روانه ده 3 ورځې پکې پاتې دي، د نهي فرض یا د ګل فرض باندې میش شروع شي. دې میش ته ذوالقعده وایي او هغه بلې ته ذوالحجه میش وایي. خدای پاک چې د ځمکه او اسمان پیدا کړ نو دې کال کې 12 میاشتې پیدا کړې دي. ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. 12 میاشتې کال کې خدای پاک جوړې کړې دي او څلور پکې د عزت میاشتې دي، احترام والا، او دا نمونه ولا خدای پاک یې خېدي. دا اولې نوم میش محرم دی، د دویمې میش نوم سفر دی، د درېمې میش نوم ربیع الاول دی، څلورمه ربیع الثاني، پنځمه جمادی الاولی، شپږمه جمادی الاخرى، او اومه رجب، او اتمه شعبان، او نهمه رمضان، او لسمه شوال، او یولسمه ذوالقعده، او 12مه ذوالحجه میاشت. دا میاشتې نومونه به اسلامي نومونه دي او دا خدای پاک یې ښیي. څلور پکې عزتمنې دي. یو دا ذوالقعده میاشت، دې کې خلک حج ځي، او ذوالحجه او محرم، او یو د رجب میاشت. دې کې پخوا جهاد هم منو، جنگ پکې منو، او خلکو به خیال هم ساتي. خو که دشمن حمله وکړي نو بیا پې جواب ورکول شي. اوس خو هغه حکم ختم دی. که د مسلمانانو جهاد راشي لکه تبوک جنگ، هغه په رجب کې شو، په محرم میاشت کې شو. بیا تبوک جنگ له حضور پاک کړی نو جنگونه کې جهاد مقرر شي نو هغه پکې اوس روا دی. خو کافر که شروع نه کړي نو شروع پکې کول ښه نه دی. دا اوس چې کومه میاشت شروع کېږي د ګل فرض، نهي فرض، ذوالحجه، د دې خصوصي فضایل دي. یو فضیلت یې خدا دی، په یو حدیث پاک کې راځي چې په دغه ورځو کې د عمل قدر خدای پاک ډېر ثواب ورکوي. یو ګولډن چانس دی چې هر نیکي وکړي، یو نیکي په 200 ده. او که روژه هم پکې ونیوه، یو ورځ روژه ذوالحجه نو د یو کال د روژو ثواب دی، په ترمذي کې راځي. او که د شپې عبادت هم وکړو نو د یو لیلة القدر ثواب دی پکې. ورځې او شپې ډېرې قیمتي دي، خدای پاک په قسم هم خوړلی دی. او په احادیثو کې هم فضایل راځي: ما من عمل العمل الصالح احب الى الله من العشر الايام، د ایام العشره، د 10 ورځو د ذوالحجې چې کوم د اعمالو قدر دی الله ته، هغه ډېر اوچت دی. صحابو د حضور نه تپوس وکړه جهاد چې په دغه ورځو کې سړی کافرانو سره جهاد کوي نو دغه عمل نه نور اعمال اوچت دي چې پکې لیکي کې حضور پاک وایي او ولل جهاد، د جهاد نه غوره دی. یو مجاهد جهاد ته لاړ شي او هغه په وینو کې ولړل شي مخه، یعنی شهید شي، نو دا هغه درجه هغه عمل اوچت دی. یا یو مجاهد مالم ځان سره یوسي او جانم یوسي، او د خدای په لار کې مالم ورکړي او جانم ورکړي، دغه اوچت دی. باقي په دغه 10 ورځو کې چې کوم عمل له خدای مقام ورکړی دی
په ټول کال کې چې عبادت وکړې دومره ثواب یې نشي. څه عالمان وي د رمضان د 10 ورځو نه غوره دي. خدای پاک په قرآن شریف کې قسم هم خوړلی والفجر، زما د اختر په سبا قسم یا په هر سبا، ولیال عشر، او په 10 شپو مې د قسم 10 شپې د ذوالحجې یادې. تاسو پکې عبادت ډېر کوئ چې سړی او تلاوت کې نیمه سپاره دی وکړي، چې نیمه سپاره څوک کوي نور کله هغه د سپاره وکړي، چې څوک یو سپاره تلاوت وکړي 2 دې وکړي، چې څوک 3 کوي هغه د شپه کوي، چې څوک نفل 10 کوي 6 دې وکړي، چې څومره پکې او مالی عبادت هم پکې غوره دی او بدني چې څومره ښه پکې کولی شي. نو خدای پاک په دې 10 شپو باندې قسم خوړلی دی. دا د دغې میاشتې 10 شپې دي، اول تاریخ، دویم تاریخ او د اختر شپې پورې. یو خو دې ته عشرة الایام 10 ورځې غوره وایي. والشفع والوتر، زما دې په منځونو قسم، منځونه 2 قسمه، یو تکۍ دي لکه ساري مونځ 2 رکعته دي فرض، او ماسپښین 4 دي. په تکۍ مونځ مې د قسم والوتر، او په ناتکۍ مونځ مې د قسم ناتکۍ ماښام مونځ 3 رکعته، او وتر هم ناتکۍ دي. په وتر او د ماښام مونځ او دا 4 منځونه تکۍ دي. او خدای په منځونو قسم خوري. یا والشفع نه مراد د خدای مخلوق ته، په مخلوق مې په مخلوق کې هر شی جوړه دي، نر ښځه، ځمکه اسمان، ګرم یخ، او نیک او بد، مسلمان کافر، او داسې ټول کمزور او قوي، سخت او نرم، بره او لاندې، دا جنوب دا شمال دی، په هر شي کې جوړه ده. په دې اونو کې هم جوړې دي، نر او ښځه په نشپاتو کې، په الوچو کې، په میوو کې نر او ښځه شته، په دې فصل او په ګیا کې هم شته. نو زما دې په هغې مخلوق، په مخلوق قسمي مخلوق جوړه دی. ومن کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون، موږ په مخلوقاتو کې هر شی جوړه پیدا کړی دی، ښه سړی بد سړی، بره لاندې، سخت او نرم، ښکلي اخلاق بد اخلاق، هر څه پکې شته. والوتر، او د خدای پاک ذات ناتکی دی، تنها دی. وتر معنی تنها، د خدای پاک سره بل شریک نشته، واحد لا شریک. نو خدای په خپل ځان هم قسم خوري او په مخلوق هم قسم خوري. واللیل اذا یسر، او په شپې مې د قسم چې کله دا لاړه شي. په بل ځای کې راځي واللیل اذا عسعس، چې شپه شاته شي. د اسلام رڼا راغله، لکه سبا چې راغی د ټولې شپې هغه ظلمت ختم شو، نبي علیه السلام پیدا شو. دا داسې دی لکه سبا. اوس د کفر او شرک تیارې ختم شو، وحی راغله، دین اسلام راغی، دا نور د نورو. تاسو حضور سره ودرېږئ او د ده نبوت ومنئ او د ده لمن ونیسئ، د ده سنتو باندې عمل وکړئ، او که پیغمبر پسې لا نړئ، نو کوم قومونه چې د پیغمبرانو یې نه دي منلي هغه ما نیولي دي، هغه تباه شوي. خدای پاک دا قسمونه خوري، جواب قسم محذوف دی. که تاسو په پیغمبر ایمان نه ونړئ او د رڼا پسې لا نړئ او د ده دین پسې لا نړئ او ظلم وکړو، نو سخت به عذاب او عذابونه وګورئ. قوم عاد تباه شوي دي. ارم ذات العماد الذي لم يخلق مثلها في البلاد. قوم عاد 12 لاسا قد بيو لکه د قجور غني. او قوم ثمود وغرونه کې به کورونه جوړ، الذين جابوا الصخر بالوادي وفرعون ذي الاوتاد. فرعون ډېر لوی ظالم تېر شوی دی، چې کوم دشمن به و د هغه په لاسونو کې به میخونه والي، چې د هغه به یې نه منل. خپلې ښځې د لاسونو کې میخونه والي، دیوال سره یې ودروله، په لاس کې به یې وله میخ و. ډېر لوی ظالمان پخوا تېر شوي، خو خدای پاک به یې نیولي دي. نو فرعون چا ونیو؟ الله. او عادیان چا ونیول؟ او ثمودیان ټول الله جل جلاله ونیولي دي. تاسو به مونیسئ. د ابوجهل څه حال شو، د ابولهب څه حال شو، د حضور مخه چا والی ده، نو خدای پاک به یې بدله په دنیا کې مغشتې ده. او اصل خو انتقام او د خدای هغه د کفر هغه سزا هغه به آخرت کې. دا ورځې یو خو افضل دي. دویم دې کې روژې نیول پکار دي. تاسو روژې ونیسئ چې میاشت روښې دي. سړی یو روژه ونیسئ. پخوا به دې ملک به د خلکو عرفې روژه نیوه او قرباني به یې کوله، نور څه به یې نه کول. نه، تاسو به لږ شپې عبادت کوئ. یو حکم پکې د روژو دی، نفل دی، او د شپې عبادت به کوئ، خوب هم کوئ. خو چې څومره ډېر ذکر وشي او ایام التسبیح والتحمید والتهلیل، دا د لا اله الا الله، د سبحان الله، الحمدلله ورځې دي، څومره ذکر پکې کولی شي. صلات تسبیح پکې وکړئ روزانه، هغې کې سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر. تکبیر هم پکې راغی، تهلیل هم پکې راغی، تسبیح هم پکې راغله او تحمید هم پکې راغی. الله ډېر لوی دی. د خدای د لویۍ بیان او ذکر دې ورځو کې ډېر زیات وکړئ. واذکروا الله فی ایام معلومات. د خدای ذکر ډېر وکړئ. دکان ته ځئ، الله اکبر، لا اله الا الله، دا د ذکر ورځې دي چې سړی د خدای د عظمت بیان کوي. انشاءالله دې به د ګناهونو نه بچ او الله سره به محبت پیدا کېږي او نیک عمل به ورته خدای پاک اسانوي او د خدای مینه به یې په زړه کې راځي. چې سړی په خدای عاشق شي نو د معشوقۍ خبره سړی به یې مني.
او د محبوب خبره سړی نه غورځوي، دی به د خدای احکامات نه غورځوي. د الله ډېر لوی دی، د منځونو کې 2 ځله الله اکبر دی. د الله ډېر لوی دی چې د خدای لوی په زړه کې راغله او د خدای عظمت راغی، نو دا سړی ډېر اوچت دی. دته باید د خدای حکم پوره کول اساني، او چې د خدای کوم شی خوښ نه وي د هغې نه به انشاءالله بچ کېږي. سترګې به د خدای د خوښې مطابق استعمالېږي. ژبه به یې دروغ نه وایي، بدګماني به نه کوي، غیبت به نه کوي، بدې خبرې به نه کوي، د ګناه الفاظ به نه وایي، فسق و فجور والا کلمات به نه وایي، سپکې خبرې به نه کوي. انشاءالله ژبه به یې قابو کې وي، سترګې به یې قابو کې وي، غوږونه به یې قابو کې وي، لاس به یې قابو کې وي، خپو به انشاءالله قابو کې وي. چې سړي الله جل جلاله سره تعلق، نو دې ورځو کې به د الله ذکر ډېر کوي او روژې به پکې نیسي. دې ورځو کې قرباني هم راغلی ده په 10 تاریخ، او په دې ورځو کې حج هم راغلی دی. دا ناشنا خبرې دي، نو څومره قیمتي دي. حج پکې دی، عرفه هم پکې ده. د عرفې ورځ څومره غوره ده چې یو روژه ونیسي، د 2000 ورځو نه دا یو ورځ افضله ده. او چې د عرفې روژه ونیسي نه هم تاریخ، نو 2 کاله ګناهونه پکې معاف کېږي. یو السنة الماضیه والسنة الآتیه، تېر شوی کال ګناهونه دې معاف شو او راتلونکي کال ګناهونه دې معاف شو. نو د 2 کاله ګناهونه معاف کېږي، او د 2 کالو د روژې ثواب دی دومره شو، او د 2000 ورځو نه غوره ده. یو ورځ د 1000 ورځو نه غوره ده. د دې وجې پخواني عالمان په دې ورځو کې اعتکاف هم کوم. سعید بن جبیر تابعي دی، شهید دی، شهید شوی دی. هغه به د رمضان اعتکاف هم کول سره دی، او د ذوالحجې اعتکاف به هم کوم. دا میاشت براغته د مازدیګر به جومات ته رادننه شو، تلاوت، عبادت، نفلونه، دعاګانې، ذکر و تسبیح، تهلیل، تکبیر، او بس عبادت کې به وخت ځان به ډېر ستړی کوم، ځان به ډېر ستړی کوم، نفلونه او څومره تلاوتونه پکې کېږي. اعتکاف به یو لوی عالم دی عبدالله بن مبارک، دې 10 ورځو کې به یا به جهاد لته او یا به دغه لته یا به دغه کول، روژې به نیوي او اعتکاف عبادت به کوم، یا به جهاد لته او یا به عبادت کې مشغول. یو پکې قرباني د په دې ورځو کې حجم دی، حجم ناشنا عبادت دی. د هغې مسلې ما 2 جمعې وکړې، نو دا هم ډېر فضیلت دی دې ورځو ته چې حج پکې کېږي، قرباني پکې کېږي، عرفه پکې ده، تکبیرونه د ایام تشریق د عرفې په ورځ به شروع شي، او 15 30 منځونو کې به تکبیرونه وي. دا په نور کال کې نشته، دا هم په دغه ورځ. او د شپو فضایل یې ډېر دي، د ورځې فضایل یې ډېر دي. دا قیمتي ورځې دي. ګویا کې پاکستاني روپۍ د کویت دینار ته جوړ شو. د کویت دینار 100 روپۍ نه ماته وپته 800 دی، یو دینار 1000 دی. نو دې ورځو کې داسې شوه، نور کله چې نفل کې مونځ کې پاکستاني روپۍ ملاویږي، او چې دې ورځو کې د کویت دینار درته ملاویږي. یعنې ډېره قیمتي سنهري موقع، ګولډن چانس. نو دا ورځ ډېر تاسو احتیاط وکړئ. زمونږ خلک پخوانو خبر دي به د عرفې روژه ونیوه، شیخان مبازین، او بیا به قرباني کوله. نه، دا 10 ورځې به عبادت کې تېرې، او دې کې به اپس ګرځېدل، او د دې احترام به هم کې، ګناه به هم نه کوي. څومره ګناهونه سړی کوي، یاره دې ورځو کې به چوټي کړم، کله به یو ځای کې خوشې کې ولاړم، کله بل ځای کې. یاره دا خو ډېرې قیمتي ورځې دي، او چې څه ګټه وکړو که نه، چې سړی د خدای رحم پکې ډېر، خدای پاک ته قسم هم خوړلی دی. دا د دې عظمت ته او لویوالي ته اشاره ده. یو پکې قرباني ده. قرباني خدای پاک په مسلمانانو، مالدارانو، بالغانو باندې فرض کړې ده، په کافر باندې نشته. که دې ملک کې څوک پورې مسلمان دی که مالدار دی، او په مسافر باندې قرباني نشته. که کوي ثواب دی او قرباني پې نشته. لیس علی المسافر والفقیر اضحیه، او فقیر باندې قرباني نشته، او په غریب باندې نشته، او په مالدار شته. مالدار چاته وایي؟ مالدار هغه کس ته وایي چې هغه سره 2.5 تولې چاندي یا د هغې کرنسي برابر یا ځمکې وي زیاتي چې دی هغې ته ناست نه دی، یا زیاتي کورونه دي، یا وکړه ټیپ ریکارډونه دي، او ټلویزیون دی، او زیاتي تموان دي، او لوښي دي، او ډېر زیات کټونه او کمبلې هسې پرتې دي چې په کال کې هم نه راځي. د وزیرستان کې خلکو 100 کمبلې اخلي، 100 مېلمانه خو په یو شپه نه راځي. مېلمانه به خو 10 یا 8 په دې زمانه کې، خو ځان له دومره کمبلې بکسونه ډک کړي چې سمت یو وزیرستان والو وي دا 100 کمبلې خو لکه ډېرو خلکو کوي. ایخي یو شوق دی او رواج دی، خودي شي. نو داسې سامان چې کال کې هم نه راځي، او هغه بني 50 تولو چاندي قیمت سره برابري، دا سړی به یو حصه قرباني کوي، یا به چیلې لالي، یا به ګډه، یا غوا میخه اوښ کې به 9 حصه، یو حصه دا به نیسي په هغې کې، کنې غاړه یې بنده ده. قرباني د قرآن شریف نه معلومه ده. خدای پاک فرمایي فصل لربک وانحر، د اختر مونځ وکړه او قرباني وکړه. دا وانحر ډېرې معناګانې دي، یو معنی قرباني ده. او حضور پاک وایي په ذوالحجې په ورځو کې د وینې تویېدو نه زیات ښکلی عمل نشته. دا د حضور پاک طریقه هم ده. امام ابو حنیفه صاحب ورته واجب وایي، او صاحبین او نور ائمه ورته سنت وایي، خو مؤکد ده، اهم سنت. حضور پاک وایي چې چا له خدای پیسې ورکړي، من فرض صاعا ولا بضحی ولا یحضرن مصلانا، صف وعید دی
چې چا وسوي د قرباني او قرباني و نکړه زمونږ عیدګاه ته نه راځي اسلام د شاعر او قدر نه کوي موږ سره نه ودرېږي بل دې دا څو قرباني نه کوي او ورځي په دې د جماعت نه جدا کیږي یا په قرباني سو کې اعتراضونه کوي دا امت ټوټه ټوټه کوي بعد خلک کوي کنه قرباني ما کوي غریب له پیسې ورکړو غریب له ټول کال پیسې ورکړو فقیر وی غریبي جیب ما بندوا چې څومره دې وسی لسوي شلوي سلوي زروي څومره ورکه غریب له ډوډۍ ورکړه پیسې اب ټول کال غریب سره مدد کوي الله نه توفیق هم غواړي او قرباني کته د قرباني پیسې غریبانو له ورکه دا غي لسجن دم ورکه د قرباني مر ثواب دی نه کی د غریب مدد کول دا د قرباني په پیسو باندې اب ته بغیر قرباني هغه سره حقه دا سره چې د اختر پر غریب له پیسې ورکه او به ټول کال په سره مدد او دا غي مدد بچي اتم الطعام وصلوا الارحام ولولانو سره او غریبانو سره هغه ټول کال حضور پاک صلی الله علیه وسلم نه چاته پوښتنه چې دا قرباني څه شی د صحابه کرامو ما هذه الاضاحي یا رسول الله قرباني څه شی حضور پاک وته سنت ابيكم ابراهيم عليه السلام دا د ابراهيم عليه السلام طریقه د زوی علالي دوله بوته نو خوب کې لیدلو چې زوی علالو ذبح کرنا دا خوب ولیدم دا علال شوی نو چې علالوم چاړه پر راکاله اقشان چاړه پراخ کړه او خدای پاک یو ګډ راولېګو دا هغه په ګډ قربان کوم ته د خدای حکم به ځامن حلال کړي نو هم حلالون هغه ته د خدای حکم او زوی حلال کړي او مکه شانه وکړ شکر نو باسي چې د زوی له قربانې نه بشي او په ګډه چلې او په غوا خلاصيږي او ثواب خدای پاک موږ پر درکړي دا د ابراهيم عليه السلام سنت دی حضور پاک لس کاله قرباني کړی دا یو کال قرباني نه پرې حج کې هم کړی و او چې پکې لیکو مدینه منوره باز خلک وی دا ټلویزیون والا ستاران نه ورنا والا یا منکرین حدیث کې اکثر هغه وی دا قرباني په حجانو ده یعنی مینا کې علاله کوي د حج علاله ده او دې کې قرباني نشته دا ډېر سرو باندې ظلم هم دی او غریبانو له پیسې ورکړي نو غریب له پیسې نه مونږ انکار نکوم غریب له وخو دا د قرآن په اسلام او ټول کا الله غلې دا غصبا او تاسو کوئی موږ مکه او په پیسې ورکړه چاله الکه منځونه مکه پیسې ورکړه الکه روټي باندې سه پیسې ورکړه الکه قرباني مکه دا خو د اسلام حکم ختم کړ دا خو ابراهيم ملت هغه روان کړ امت ته ټوټه کو خلکو ته قرباني مکه دا پیسې ضایع کی دا پیسې ضایع کړي نبی عليه السلام زمانه کې غریبانان ډیرو غریب وینو کنه چې غریب له پیسې ورکړي حضور پاک سره دی چې په خوا پیسې کم او غریبانان زیات هر کال قرباني کړي دا ویلی نو چې څو قربانيو کې څو پیسې ورکړي پیسې به خو کې غریب له بډونه ورکړي چې ورکړي جامې به ورکړي مدد به سره کې هغه سره به احسان کې ټول کال دا چې د دین دشمنانی په دغه شکل کې دا علما چې قتل کېږي دا د دین دشمنان ماته یو کس وایي پلان کې شیخ صاحب ډېر ښه سړی و یا مولانا محمد ادریس رحمت الله علیه ښه سړی و مې د خو خلکو دشمنان ډېر اسلام خدمت چې څوک یو د اسلام دین خورای دا هغه دشمنان زیات دي چې څومره بې دینه دي او څوک د اسلام دشمنان دي او د پاکستان دشمن وي او د مسلمان هغه ته دا کار ډېر خوند ورکوي په پیسو هم کوي او اسې هم کوي الله دې هلاک الله جل جلاله نور علما او حفاظت څوک قرباني ختموي څوک په عالمان ختموي څوک په موز ختموي څوک په حج ختموي بس کام پرون څوک کنه او بس حج سره دی دا خو ته احکامات ختمي د دین تحریف کوي دین کې تبدیلی راولي د خدای او د رسول هغه شریعت بدلې د دې اجازه به یو عالم بدلې او نه به یو مسلمان دا کوم دي چې مسلمانې نو قرباني دا په صاحب نصاب ده 2.50 تولې چاندي نن سبا ما تاسو ته 5000 روپے توله ده سپینځل 2.50 تولو چاندي نه تقریبا 4,20,000 روپے جوړي چې وسولي سره یا یو خل سره 4,20,000 روپے یا 4,20,000 روپے زیاتي سامان دي زیاتي کوډو دې به قرباني کوي هغه مال چې تجارتي وي او که تجارتي مال نه پر 4,20,000 روپے پیسې یا دا غي سامان وسري وي دا به یو څه قرباني کوي قرباني دا د آدم علیه السلام د زمانه نه شروع شوه خدای پاک فرمایي وقت عليهم نبأ ابن آدم بالحق اذ قربا قربانا وحنا ابراهيم آدم علیه السلام حج راغی د زمانه یو حابیل او یو قابیل نو حابیل ته ته د خور کې د قابیل او د قابیل خور وا ابا حابیل اوکی او د حابیل خور د ابا قابیل نو دا دوه خويندې دا قابیل لیک اړی مارو حدره موسدیو دوی زما خور خپل ده دا د خزه خپل وی او زما خزه بدرنګ ده یا خپل نه هغه شانډولې نه ده دا به څه کوي نو د پلار یو نه منل او بیا آدم علیه السلام حج ته او دې ته قرباني وکړه دواړه وفا قرباني د ساروی مو د غلیم و د خدای په نوم سره قربان کړ
یو راوسته په میدان کې ودرېدل شو دغه کې ورپسې هغه غنم یو کیلو دی اور اسمان او دا غنم یا ورپسې یو کیلو دوه وي دا په ځای پاتې شو قابل د شرمه دغه شو پر اسوا شو کنه د پیغمبر هم نه منل او قرباني هم قبول نه شو چا قبول شي دا نه خدای دې دا خبره حق حابیل تیار و زبر د خور او دا ما خور بدیو هغه وخت خور سره وعده راو ضرورت نور خلقونه لا تر دا ماما جوړ نو ماما نو تر نو بطلار او ځامن خدای په شریعت کې اسالي واوه بس بیا قابل وسره حسد شو چې دا خدای مرتبه ورکړه او د شهرت راغی او د قرباني قبول شو او زما قبول نه شو زه په شرمونو او شرمېدم رسوا شوم ډیر کچاو خو کبر پکې وکنه او قاتل کې کبر وی بل څوک ته سختاري نه بس هغه چته ودو او د یو غټ کان راغشت او دا هغه سر لري راغوړل کړي سرولې بس دا هغه سره اوټه کې د چخل شو بس سب ته سوکو لګي به خو نه بچ کی بس هغه شهید شو او دا بل د قشان پات شو سپیر شو چې کوم ځای کې قتل کیږي یو قتل ګناه پکې د قابل دی سپیر شو دا خدای او رسول څوک نه مني هغه رسوا کیږي الله جل جلاله دې موږ حفاظت وکړي دا قرباني د آدم علیه السلام زمانہ کې و د ابراهیم علیه السلام زمانہ کې و د حضور علیه السلام زمانہ کې و او خو قرباني کې د قرباني ساروي او د قرباني د ساروي عمر خو د اساس کې 2 کال پکار او دا ګډو د چلې یو کال پکار دی او ګډوره غټي نور دنګي د شپږو میاشتو یا اتو میاشتو به قرباني کوي د قرباني مسالې په دې ان شاء الله به نور وکړي دا تاسو کومه ټیکسي ګاډي د الله صلی الله علیه وسلم مزدوري کم سامان چې سړی په مزدوري کې ډاکټر ایکس رے سامان وي او د ټیکسي د ډرایور ټیکسي وي او یا دغه وي د مولا کتابونه وي د ډاکټري اپریشن تھیټر دی د مصری خانه نه د ترکانه سامان دی د لواره سامان دی د مصری توپ سامان دی دې سامان باندې کډیر قیمتي وي یا کارخانه وي د چینو او د کاغذ کارخانه او د اوسپنې په کارخانو په وجه نه راځي چې هغه آمدن پناس کله سره آمدن 4,20,000 نه دی به یو سکه په مزدور غریب باندې قرباني دا غریبي په خپل یو قرباني ده دا غریب سړی چې بزان غریبي کې وخت یې مونږ درس کوي دا فقیر چې بزان فقر تیری او دا غریبي د قرباني شروع ده دنیا کې غریب نه قشن دا قرباني ده او مالدار خدای دې نه خبر دا غریبي نه نو غریب سړی قرباني ورکوي په غریبي کې دې خدای امداد د خدای مدد د خدای عبادت کوي د الله منون کوي وسه نشته ویدا مازیګر نمون نفس میقات کې د عمرې نفل سړی کولی شي چې نیت تړي نه د مازیګر مونږ کې چا کړی نو هغه نفل نشي کولی ځکه حدیث متواتر کې او حدیث مشهور کې من راغلی ده په من عمل پکار دي خپل خواهشات په څه باندې دین ته خواهشات نوم نه دي دین د نقل نوم دی چې خدای او رسول ویلي دا اگر مونږ نفل بنفل نه نو څنګه کې نفل دغه نو واجب دي نه سنت دي اجازه مباح دي اجازت چې مکروه وخت د ریاض الجلد کې مونږ نشو کولای دعاګانې پټو کړو ذکر پټو کړو تلاوت پټو کړو بل وخت دی ور دا مې شرافي دي انا مکه دي نکو راځي دا هغه شرافي دي وکي به دا تمون د پورې وبې نکو نه دي دا حکم مستحب دي او که چا واغشتل نکو نه ګډاګار نه دي او که چا بریک کټ کړ یا اختصام کړ نو ګناګار نه دي خو پرې خوله خدي چې نکو نه بنا دي دا مستحب دي ته وایي چې دا غي په کولو کې ثواب او په نه کولو کې ګناه نه ده سنت نه دي فرض نه دي مستحب دي فرض چې خلاف فرض یو کې ګناګار دي واجب او خلاف فرض وي وخت د عمل کې چې نکونه منالي او به اخته بنالي په دې راځو کې د سو قرباني دا د څو ورځې په دې راځو کې د قصه ختم دا د روزګار دی او سکار مار نه کوي او زوی پیسې ورکوي او زوی خپل وس کوي نو قرباني بسنګ کی کپلار مالدار نه 4,20,000 وسره نه د زوی په مالداري پلار مالدار نه په زوی کې مالداري په قرباني شته او د پلار باندې نشته او کله پلار او د زوی شریک دکان او د زوی خپل حصے په دکان کې او 4,20,000 روپو نه زیاته حصے کېږي به بد قرباني کې د پلار هم دومره حصے او د زوی په کله د پلار دکان ځامن شریک نه اسه خدمتګاری به په ځامن نشته یو قرباني په شریک نشي کولای هر سړی بزان لګي
په شریک دی خوري دا سبا یو قرباني درې لپاره یو د سال ثواب دی هغه دا درې کسانو لپاره یو کیسه شي هغه کول شي ټول امت لپاره کې یو کیسه هغه سال ثواب ولا ډېر کسانو ته یو چې غاړه بند دی نو هغه نشي شریک کولای زما خپل سره د بتو لیک علي د قرباني بکینا نور پیسې او سپینځر وسره نه قرباني پینشت خپل سره ونی می تولې علي به د سرو زرو نو علي به قرباني کوي او کو ونی متولونه کمی نه به پینشتا او که سپینځر او پیسې وي زمون مذهب کې دا د احتیاطاً قرباني دی وکړي سنت هم پاتې کیږي او چې څوک سنت همیشه پرې دا مجرم دی اچھا کله چې د پاتې شي انا راستي پر شي او ځل طبيعت ټیک نه وي د سنت دی وی نه کړ او که همیشه پرې دی به مجرم دی به ګناهګار دی دا څنګه چې د فرض پرې خو خپل ګناه ده او د سنت پرې خو خپل ګناه ده نه پکې عذاب شته او عتاب پکې شته قرباني بچا واجب ده انا مبالغ واجب ده او په موقع چې پکې کې مسافر باندې نشته یو غیر مقلد مجاهد چې کور سره براو کې د غیر مقلدین بدعتي فرقه ده او د دې مسلو له اعتبار نشته دا ګمراه دي چې پلار قربانیو کې د زامنو کېږي نه د پلار یو حصه نه هغه قربانیو شو په زامن مالداري د هغې غاړه بنده ده زامن بدله کوي لور بدله کوي یو جنۍ واده هم نه کالې ډېر دی ونې مې تولې یا پیسې ورسره دي یا ځمکې ده جنۍ چې واده نه کړي او بالغ یو حصه قرباني به کوي ګډه چیلې یا غوا کې به حصه نیسي واده باندې نه واده شرط نه دی واده چا نه کړی ښځه چا ښځه مړی او چا ښځه کړې نه او کومه ښځه خاوند دی نو قرباني به کوي بعضې هلک پلار ته نشي ویلی چې ما سره پیسې دي پټه دې وکړي بل ځای کې بعضې کله بل ته پیسې نه ښایي کنه پلار نه پیسې پټوي زامن کله نو هغه چې مالدار وي خدای پاک ته خو معلومه ده او خدای سره دوکه نه کوي دا خدای پاک موږ سره دی او خدای پاک زموږ هر څه اوري او خدای پاک موږ ویني او خدای نه پټم پټ نه دي پټم ورته څرګند دي لکه ستا پټ مالي بل ځای کې چې ته یې څه ونیسه یو اجتماعي قربانۍ کې نیت وکړه قرباني دې شوې ده که غوښه خورې وکړه نه خورې هغه رستو خبرې دي د غوښې مسالې به بیا وکړو بلې جمعې ده یو سړي غټ ځناور اغوښتی د څاروي او بیا پکې حصې راولي کولی شي اووه پورې حصې پکې نیوي شي د غریبانانو مسالې ځان ځای ورشي په یوازې به اعلانوم او ویلي چې نور څوک به نه شامل وم نو بیا مسالې شته او چې هسې وایي نو اووه کسان ځان سره شاملولی شي دوه کسان پیسې یو ځای کې او یو قرباني وکړي دا نه کېږي خپله پوره یو حصه کوي چې دوه کسان یو حصه وکړي دا به شپاړسمه حصه شوه څوارلسمه شوه یو حصه وکړي دا خو نه کېږي دا اجتماعي خبرې دي دا عقل پسې نه دي چې اوومه ولې کېږي او اتمه نه کېږي بس اوومه حصې نه به کمه نه چې یو دوه کسان په یو حصه وکړي دا خو د اوومې نه کمه شوه دا چا تپوس کړی ذوالحجې میاشت کله شروع کېږي تاریخ ته نو خالي پر اتیشتم شو او د اتوار پر یو کم دېرشم شو او ګل پر دېرشم شو یا به د نهې پر شروع شي د زیارت به اختر راشي او یا به د ګل پر شروع شي شپې میاشت وګورئ که میاشت وګورئ که به شمولي ده نو بس بیا عبادت شروع کړي ډېر نفلونه ذکرونه لا اله الا الله او جماعت کې کېنه ډېر دا ډېره د ګټې ورځې دي وایي که د بل کال نه څه پته لګي جمدي وو که نه ژوند پته نه لګي ژوند چاته نه دی معلوم نه په خپل ځان کې اختیار شته نه په خپلو بچو کې اختیار شته د ژوند نه په مور پلار کې اختیار شته نه استاد او ملا او عالم کې ستا اختیار شته چې کله یې خدای پاک ځان ته وغواړي غواړي به دا چا لیکلي سړي باندې قضا روجې پاتې او په دې ذوالحجه کې د نفلي روجې قضا روجې نیسي نو قضا روجې دې ونیسي بیا ته پکې د نفلي وکړي چې دې نیسم نو خدای پاک به د ذوالحجې ثواب هم ورکړي دا دغه لیکلي دی علامه ابن نجیب یو عمل ته به د فرض نیت وکړي بیا دې پکې نیسم چې ما د دې ورځو خدای فضیلت راکړي امید دی چې د یو کال د روژو ثواب به وشي دا چا لیکلي د زوال په وخت کې قرباني کېږي که نه کېږي مونځ خو مونږ نه کوو مونځ منع دی قرباني منع نه ده مونځ منع دی نهى عن الصلاة في الأوقات الثلاث یو عند الطلوع وعند غروبها واستوائها چې نور په تندې وي نو مونځ منع دی قرباني منع نه ده قرباني کولی شي ډوډۍ خوړی شي چهس کولی شي تلاوت کولی شي خبرې کولی شي دا هر څه خو منع نه دي قیاس په نه کوئ یو شی منع شو بل هم منع دا چا لیکلي د پلار او د زوی شریک کاروباري قرباني به څوک کوي نو که دواړو دوکاندار دومره غټ دوکان چې د هر یو پکې روغ وایي سره څلور لکه او شل زره او دا زوی ځان سره پلار شریک ګڼي شریک خادم نه لکه ستا بچي ستا دوکان دی ستا پکې سره بل بچي ته وایي دوه زامن یې دواړو حصې دي او پلار هم پکې صدار دی نو درې قربانۍ به کوي که درې کسانې
او که 15 کسان یې 15 حصې بنیسي، اووه کسان یې 9 حصې بنیسي. د قرباني چې څوک نه مني د هغې حکم سوري دا ډېر لوی ګمراه دی، بال او مدل او د ملت ابراهیمي دشمن او د پیغمبر د دین نه الټه شوی او په ګمراهۍ په لار روان دی. الله دې ورته هدایت وکړي. قرباني نه منم دا ګمراه دی او دا د اهل حق نه بار دی. او وی سرمن غریب له ورکم کې ادارې له غریب له ورکې ادارې کې مې دا د طالبانو شو، دې مدرسې له ورکې دا د طالبانو شو. نو قرباني غوښه دا به ادارې یعنې هغه کسانو له ورکې تملیک وکړي، دا لکه دغه له مالدار نه غوښه ورکولی شي او غریب له ورکو انسان له به ورکړي. داسې نه شي کولی د سرمنې خرڅ کړي او په هغې باندې جومات ته خښتې راوړي، جومات ته پکې نه شي اخیستې، خښته نه شي راوړی، سیمنټ نه شي راوړی، قالین نه شي راوړی، دا به غریبانانو له ورکړي، جومات ته نه شي ورکولی. مدرسې طالبانو له ورکولی شي، طالبان غوښه وخوري یا په پیسو ولا غوړي او اوړه راوړي، داسې به وي. د قربانۍ د څاروي غوا میخې پرې اخیستې شو نو پرې ما له یخ اوبه پرې اچوته لنګی، خو که پرې کوي او دا ولاړ یو چې ما اوله شي نو که ګیا ولا ته خپله ورکوې یا په پیسو ګیا یا د کور غوا وي پخوانۍ مخکې نه کور کې وي نو پرې څکلی شي. او که تا د بازار نه اوس اخیستې د غوا د قربانۍ او مفته ګیا خوري ته ولا ګیا نه راوړې، هلته پټي کې سړېږي بیا کور ته راشي چیلې ده یا غوا ده یا میخه نو دا پی به اوس کې دا پی اوله شه غریب دی ورکړي. او که په خپله د وخوړل 2 کیلو پی نو چې کیلو پی په 2.5 وي نو 1500 روپۍ د 2 کیلو پی دا به غریبانانو نه ورکړي، دا پی به په پیسو څکي او یا به پی غریب نه ورکړي. هغه څاروي چې مفته ګیا خوري په چراګاه کې او په چمن کې ګیا خوري او که ته ولا کوتره راوړې په پیسو نو بیا پی څکلی شي. تکبیرات به کله شروع کېږي او حکم یې تکبیرات واجب دی. دا به د عرفې په ورځ بلې جمعې له مسلې وکړو انشاءالله. د عرفې ورځ به بل ګل یا نهې له راځي، نهه چهارشنبه به دا چې لیکلي دي فارمي غوا باندې قرباني کېږي. فارمي غوا جرمن کینیډین رشین غواګانې کېږي. یو قرباني غوا د ستنې نه پیدا شوي که نه ستن یا د بل څه نه بس هغه د غوا حکم اچۍ غوا باجوړی غوا وطنۍ غوا او دیسي غوا او فارمۍ غوا ټولې غواګانې دي. غوا او غوایي اوښ او اوښه چیلې او چیلې او ګډ او ګډه دا څلور قسمه څاروي تاسو قربانۍ په دې کولی شي. که هر اصل نسل د ګډو کله لمبي کله لکۍ وي او چیلې کله بربرۍ وي او کله غټو وګونو والا ټول یو شی دی. وی نصاب د قربانۍ څومره دی؟ 2.5 تولې چاندي د هغې نه نن سبا 4,20,000 روپۍ پاکستانۍ جوړېږي. دغه حساب شکیل حاجي صاحب د پاوکي د هغې سخر مړو دعا ورته کوو چې خدای پاک یې وبخي. مولانا محمد ادریس رحمت الله علیه ته ډېرو خلکو دعاګانې وکړې، سنانو هم وکړې، سرو هم وکړې، وړو هم وکړې، خپلو پردو او د پېښور ډېر خلک هغې له لاړل او څوک دلته دعاګانې کوي. ټولو سره د خدای پاک خو کړي او بدلې دې ورکړي. خلیل الرحمن د باړګېټ قاضي آباد والا وفات شوی دی، هغې ته هم د بښنې دعا وکړئ الله پاک یې وبخي. دا چا لیکلې پریشاني ده او دعا وکړئ. حسبنا الله ونعم الوکیل، زمونږ کارساز الله دی، مونږ له الله کافي دي. 100 ځلې دې وایي او 3 ځلې مخکې درود او 3 ځلې وروسته او دا دعا هم ویلی شي. یا حی یا قیوم اصلح لنا شاننا کله ولا تکلنا الی انفسنا طرفة عین، اصلح لنا شان، یا الله زمونږ کارونه سم کړي او مونږ ته بښنه وکړي. یا حی یا قیوم اصلح لنا شاننا کله ولا تکلنا الی انفسنا طرفة عین. قربانۍ څاروي په وزن اخیستې شي او اخیستې شي، مقدار څه منع نه ده. اشراق وخت کله شروع کېږي؟ چې نور کروز یو شپږ 8-10 منټه تېر شي اشراق وخت شروع شو. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء. دې چې ټولو کې ډېرو خلکو دعاګانې غوښتې دي، چا دعا لیکلې وي او چا په خوله باندې ویلې وي او د چا زړه کې وي خواهش چې ما ته دعا وشي، هغه ټولو ته موږ دعا کوو یا الله د ټولو هغه دعاګانې قبول کړي، ارزوګانې یې پوره کړي، مشکلات یې حل کړي. پریشانۍ ډېرو خلکو ته چا د لور د هغه رشتې مسلې دي، چا د زامنو، څوک بیماران دي یا الله بیماران روغ جوړ کړي او د هلکانو جنکو رشتې خپل ذهنو کې، چا د بچو مسلې دي، د روزګار یا د وطن د سفر کې مسافران وي یا الله هغې ته خیر کړي، دا حاضره جمع وبخي. یا الله د عمل د قتل و قتال او خون رضۍ نه خلاص کړي. د ملک د مشرانو ته، صوبایي حکومت ته او قومي او وفاقي حکومت ته یا الله دې ته د ناستې توفیق ورکړي چې کیني او د علماو دا قتل او د عوامو دا قتل دا ودرئ او پانسي شروع کړي په دې ملک قصاص د خدای قانون خدای پاک ولې اختیار ورکړی دی که دا وخت یې ضایع کړي انشاءالله بیا به د ګریوان ته په قیمت کې د دې لاس اچوړی کېږي، یو هم نه بچ کېږي. الله غالب هم دی او عزیز هم دی او ذو انتقام دی، یعنې مجرم له به خامخا سزا ورکړي. حاکم له دا پکار دی چې د خدای قانون نافظ کړي، کله قیمت کې به د دې ګریوان دغه شان براښکلی شي د مردارو په شان او خدای پاک به دې ته سزا ورکړي چې ما تا له حکومت درکړو 15 کاله د حکومت ته څه وکړو
د خدای قانون مظلوم مدد یې کړو وینه پیدا بمونه خلاصېدل تا هغه ظالمان نیولي دي ان شاء الله دا به ټول ګرفتاریږي او د آخرت د سزا نه یو هم نشي بچ کېدی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه